الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العالمين من اوتاس باندل بے انعام احسان کڑی دی چپا مخلوقات کی اشرف المخلوقات انسانان پیدا کڑیو بلوے فضل انعام احسان اللہ پاک پا من اوتاس دا کڑی دی چپا انسانان کی مسلمانان پیدا کڑیو دا مسلمان پا کور کی دا مسلمان پا معاشرہ کی دا مسلمان پا خاندان کی دا مسلمان والدین اللہ پاک من اوتاسو پیدا کڑیو دادا اللہ رب العالمین پا من اوتاسو باندلوی انعام او احسان دی اغا دینی من اوتاسو ترا نصیب کڑی دی چدا اللہ رب العالمین پا نزباندی پا طول دیننو کی کامل او مقبول دین اغا دین اسلام دی بغیر سے دعوتا بغیر سے مطالبی بغیر سے دعا درخواستہ او بغیر سے تمنا اللہ رب العالمین من اوتاسو تا دغا دین مفت کرا نصیب کڑی دی دادا اللہ رب العالمین پا من اوتاسو باندلوی انعام او احسان دی مسلمان سر دا خپل دین اسلام قدر حل پیدا شی چکل دی بہر دنیا کی اگرزی او دہا بہر خلقو زندگی او حالات اوینی نو دی خپل دین اسلام تا بڑیر زیاد قدرمن او فکرمن شی زکا پا دنیا کی دا انسانان دا مسلمانانو نا علاوہ دا زناورو غند وقت تیری پا دیکی دا جائز ناجائز صورت او تمیز نشتا
د دین اسلام علاوه په نور دینونو کې د حیا تمیز نشته د دین اسلام علاوه په نور دینونو کې د حلال حرام تمیز نشته دا تمیز او دا امتیاز دا صرف په دین اسلام کې دی الله رب العالمین من او تاسو دا مفت کرا نصیب کړی دی بل به فضل انعام احسان الله پاک په من او تاسو دا کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی کېدل دا د مسلمان لپاره ډېره خوش نصیبی او خوش قسمتی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دا په پولیس رات باندې د ټول اول پوری وزي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دا په جنت ته د ټولو امتونو نه وړاندې دي او موږ او تاسو الله رب العالمین په دغه امت کې پیدا کړیو او دغه محبوب په امت کې الله پاک موږ او تاسو ته ژوندۍ را نصیب کړی دا د الله رب العالمین به انعام او احسان دی داغه پیغمبر امتیان یو چې د قیامت په ورځ به یو پیغمبر هم د سفارش مطالبه نشي کولی یو امام الانبیاء علیهم السلام با د الله رب العالمین نا د حساب کتاب د پاره سوال کی او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا شفاعت کبرا او سفارش کبرا حاصل هغه پیغمبر چې چاته الله رب العالمین د حوض کوثر غونتی بهترین حوض نصیب کړی دی منګو تاسو دا په امت کې پیدا یو هغه پیغمبر د چا د مغه چې الله رب العالمین دنیا پیدا کړی دا هغه پیغمبر کم پیغمبر باندې چې الله رب العالمین د ټولو دینونو د ټولو پیغمبران اختتام کړی هغه پیغمبر چاته چې الله رب العالمین قرآن مجید کلام الله کتاب اخیرنی ور کړی هغه پیغمبر چاته چې الله رب العالمین د ټول اول جنت ته داخله دو ارشاد فرمایي منګو تاسو د هغه امتیانو دا غنوم دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنګ د مسلمانان ایمان دادي چې د ټولې دنیا اخیرنی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دام زموږ استاد ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبران امام دی ټولو پیغمبرانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه جمع ور کړی و موږ دغه امتیان او بیا الله رب العالمین فمنګو تاسو باندې لوی فضل انعام احسان دا کړی دی چې نجات والا جماعت اهل سنت والجماعه نجات والا جماعت کې الله پاک منګو تاسو پیدا کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ستفترق امتی علی 79 فرقه كلهم في النار صحابه کرام توي چې زرد چې زما په امت کې با درې او یا ډلې پیدا شي دا ټول با جہنم تزی الا ملت واحدہ مگر یو جماعت پر جہنم نہ نجات والے صحابہ کرام تپوس کی جدا نجات والا جماعت او ڈل کمدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل ما انا علیہ و اصحابی چپکم طرف زو زما صحابہ روان دی دا نجات والا جماعت دی او دغه نجات والا جماعت نوم اهل سنت والجماعت دی همغه تاسو باندې الله پاک انعام احسان کړی دی چې په دغه نجات والا جماعت کې موږ تاسو الله پاک پیدا کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین اسلام د پاره ډېر زیات قرباني ورکړ په مکی ژوندۍ کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف سفر وکړ التر دین دعوت او چلو او کافرانو ډېر زیات ظلم وکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات غمجن او پریشان کله چې د حج موقع رااله الله سم دا نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کال صحابه کرام د مدینه منوره نه چې کوم راغلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې بیعت شو هغه چې واپس مدینه منوره ته لاړل د دین اسلام دعوت ډېر په تیزه باندې شروع کو د دین تبلیغ او دعوت شروع دي مسلمانان ساته زیاتیږي تر دې چې ډېری قبيله مسلمانان شي صرف مشران کافران چې کوم چې هغه د عمر په لحاظ سره ډیرو هغه کې کافران پاتو نور تقریبا ټول مدینه منوره کې خلقت اسلام ورسید دي صحابه کرامو کې صحابي
داغنم دی حضرت معاذ ابن عمر ابن الجموح دام د مدینه منورې نه راغلو حج د پاره کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سره بیعت کو دی مسلمانان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لاړ مدینه منوره کې د دین تبلیغ شروع ډیر خلک مسلمانان شو د دې معاذ پلار دی عمر ابن الجموح رضی الله عنه دی بیا رسول مسلمان شو عمر نه ډیر پلار دی د ځان له لرګي وبود جوړ کړ او داغه به ډیر زیات خیال ساتو عبادت به داغه کو سجدي به لګول کله چې خیرن شو غسل به ورکو خوشبو به په لګولا دا وي زما خدای عبادت به کو کله چې د ازوی د مدینه منورې په سفر باندې مکه مکرمه نه لاړ ځان سره ملګری را جمع کړل د پلار هغه بوتي په شریکه باندې را واغښت او بهر یو ډیران کې وګورځو الټه وګورځو پلار چې سحر را پاسې وی قتل خدای مې نشتا خدای مې نشتا خدای مې سشو اخر چې وی قتل بهر په ډیران پروت زر در را واغښت زړه پورې نږدې کو وی وینځو غسل ولا ورکو خوشبو یې په لګول واپس بیا د عبادت پځې کې خو سجدي مدي وته په سبا ته بیا شو چې شپه راغله د زوین ځان سره بیا ملګری کړ چې د پلار د خدای بیا پټو دی ولې د دې عبادت کې د الله عبادت نه کې د بت عبادت کې بار په یو کند کې بیا ورته خورو کې راخ کې ګندې سار چې بیا پلار را پاسې د خدای مې سره خدای مې سره خدای پسې ګرځي چې وې قتل په یو کند کې ښا خیرن پروت دی زر زر را واغستو مزیدار غسل ورکو خوشبو یې په لګول بیا را واشته دی وته له ډېر خپه دی چې زما د خدای سره د زیاتې سوک کله یوې طریقې سره پشپکې دا بشیر اپاسي کله بلې طریقې سره اخر دی عمر ابن الجموح سوچ کو چې زما د خدای ولې داسې کوي دا خلک ولې وړي تبر را واغښتو او دی د لرګي دی خدای له اوګه باندې کې خود چې بیګار د لسو کرال الفدیه او کتا کې خیر او تکړه ته زما خدای بس دا تو براله چې څوک راځي پدیه وا بیګاتا چې دی کله بیا ودو شو حضرت معاذ رضی الله عنه چې د بچی ځان سره ملګری کړ اول ته تبر واغښتو او بیا دا بوترا واغښتو بهر یو مړس په پروتو رسیرا واغښت سره دی بوت او د دې سپینه توکړ او یو شاړ کوي او کته پاغه کې زوړن سحر شو پلاری بیا ګرځي خدای مې سشو خدای مې سشو اوس مې تبر مر کړ تبر نشته ډېر کوشش وکړ اخر دا چې په یو کوي کې پیدا کړ کوي کې زوړن دی مړ سپین وسره په دغه ځای باندې د سوچ کو چې ته دومره زما خدای ته د خپل ځان نه خلق نشي شړلې ډیران کې دی چې ګندکې دی اوس یو مردار سره ته د دین ځان نشي خلاصولې ته زما سره په خیر باندې راشي او د دینه بعد توبه او استلا ایمان وروړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته په دې تمر چې الله رب العالمین ما تکل د اجازت راکې د هجرت لپاره د ربیع اول میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا کافران لګیا دي قسم قسم مشورې کوي په دې وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین اجازت ورکړ چې صحابه کرام ته وایي چې مدینه منورې طرف ته لاړ شي دریو کله انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شو تاسو کوم ځای ته ځئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی کې مدینه منوره انتخاب وکړ چونکه په خوب کې نبی علیہ السلام مدینه منوره لیدلې و صحابه کرام ته ځي مدینه منوره ته هجرت کوي کافران پیښو چې اوس علاقه خالقی کې ټول مسلمانان زی پدې کې ولني صحابي حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه د دیو بچی دی یوې بیبی دا حضرت ام سلمہ رضی الله عنها مدینه منوره په هجرت باندې رواني کی ځان ته او برابر پلار کې ابو جهل لعین او کافران راجم شو چې اوس مکه نه سوګزي هغه به من بهر نه پریدو دې من کړل زنانه خاندان والا جمع شو کته یوازې مدینه منوره تزیزا نه به ماشوم بچي بوزي او نه به بیبي بوزي بچیم ته واپس
زنانم ته واپس کړه دی واجب مکه مکرمه نه مدینه منور هجرت دلته د بیبي حضرت ام سلمہ رضی الله عنها ماشوم بچی د خاون خاندان والرال دا ماشوم بچی ته غیب او ته چې دا خصمنګ کی زنانه یوازې پاتې شو خاوندم نشتا بچیم لاړو اب ته مکان ته روزانت لا سحر بتلو ما خام پورې به ټول ورځ په جړه او په غم باندې تیرول واپس براتش په کور تیرول سره بیا یو کال پورې د کافرانو په دې باندې ظلمونه وکړل اخر دا چې کافران مشران ناجم شو دي ته وي چې تاسو کوئی زنانه د دې تاسو ته ویل اجازه ملو ام سلمہ رضی الله عنها تماشوم بچے ملو شو روانه کی حضرت عثمان ابن طلحه رضی الله عنه دیوتی چرته دی وي زه مدینه منوره ته زم لار ته معلومه ده نه وي زبد مزدوریم خادم بهم او رازا د اوخ پړې اونې وو او د مدینه منوره په طرف روان شو ام سلمہ رضی الله عنها فرمایش کله به د دمه زیراغي عثمان بن طلحه رضی الله عنه با اوخ په دغه ځای باندې کینو لا بر د اونې لاندې په خپل سم لاستو او زه به په اطمینان د اوخ نه راکوز شوم او ما بخفل دمو او بیا فرمایي چې د عثمان ابن طلحه رضی الله عنه پشان نیک انسان مان لري کتل ټول سفر می د مدینه منوره کو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته اجازه ورکړي کافران لګیا دي چې پچا باندې خبري چې دی مدینه منوره هجرت کې هغه باندې قسم قسم ظلمونه کوي اخر کافران خپل منځ کې مشوره وکړي چې دا خو زمونږ د کل نډیر خلک لاړل صحابه کرام ټول لاړل صرف چې کم بیکسا او کمزوري مستضعفین صحابه کرامو هغه مکه مکرمه کې پاتې شول نو ټول صحابه کرامو د مدینه منوره هجرت دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه ایثار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې کافرانو په دار الندوه کې مشوره وکړه راجم شو چې دا خود دې سړي د وجه زمون ټول علاقه خراب شو د باره کې مشوره ټول د کافرانو سرداران چې څومره دي ټول راجم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې مشوره سو سره یو کس پکې مشوره دا ورکړه چې دی په یو کوټه کې بند کو بس د دین کار باندې کوي د دین کار چې کې خوستاب مخالفین دي څوک به یو قسم وي څوک به بل قسم وي د دین کار نه بدی بن شي پدې کې ابلیس راغی شیطان د یو نجدي شیخ په شکل دی تراغي چې تاسو اجازه دي زبم در سره کینم که تاسو خبره کلمه خبره مخوخيري کوم با کله اسی بناس تم تاسو سره ابلیس سره کې راس په اجازه پان مشوره رااله چې په کوټه کې باندې کو ابلیس ودی دا خبره مو ټیک نه ده که کوټه کې باندې کې د خدا سے ملګری دی په زور به د نخلاص دیمه مشوره رااله د کلی نه به وچړو د دین کار کوي د دین خدمت کوي کلی نه به وچړو ابلیس ودی د خدونه مزیدار خبره دي چټول خلک بل کړي کې ځان له ملګری پیدا کی او سبب موږ باندې بیا عملی کوي کلی نه مشړو دریمه مشوره ابو جهل زبر ورک ابو جهل مشوره ورکړه چې د ټولو قبيلو به یو یو ځوان مونږ تراکې او بیګال شپه مونږ په د باندې عمل کو نه چې کله په شریک دی مونږه قتل کو نو بیا بني عبد مناف چې د نبی عليه السلام خاندان نظام سره به جنگم نشي کولی قصاص هم نشي غوښتي مجبورن به زمنګ نه دیت والی بس لګي کې پیسې براجمه کو دیت بخلاص شي دا مشوره په دې باندې اختتام ته ورسېدله او بیګاله د دې لپاره ترتیب برابر شو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل السلام راغی د ټول واقعین خبر کو چې کافران په دار ندوه کې مشوره وکړه او دا د ترتیب خپل منځ کې برابر قران کریم کې الله رب العالمین وحی وکړه وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کافرانو مشوره وکړه اخر مشوره په قتل راغله نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین او فرمایل چې د مدینه منورې طرف ته بس هجرت وکړه او بیګاله پښ پکې وځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت د پاره دعا کړي
وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دین بعد راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ توی بیگال ځان برابر کا او د مدینه منوره د هجرت حکم ملو شو من بز بیگال مدینه منوره هجرت پک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل علیہ السلام نه تپوسو ځان سره هجرت باندې څوک پوزم. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے ځان سره ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوزم. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق سیبتا د هجرت لپاره دعوت ورکړ چې زو وای زم در سره زم وای او ستانوم جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام غشتري چې ځان سره ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوزم. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د ډیر زیات خوشاله نه پجړا شو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې تر دغه وخت پورې ما ته پته نه و چې دغه د ډیر خوشاله نه څوک جاړي او چې ما وکتل زما پلار د ډیر زیات خوشاله چې الله پاک او پیغمبر جبرئیل السلام زمانو مخستري د ډیر خوشاله نه پجړا شو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې ما دو خان ساتل دي او کستا سقوقي په یو باندې به تاسو کې نه په بل باندې به زکینم او هجرت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوینا دغه خومات په قیمت باندې راکې ځکه هجرت دی نه هجرت بدنی او مالی دواړه ځکول غواړم 800 درهم قیمت ورکو او هغه خو د ابوبکر صدیق سیبنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان تواقستل جدعا یا قصوا د دې اوخینو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې اوخ باندې ترتیب برابرۍ. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا ابوبکر صدیق سے بلوا اگے زر لپٹرا واغ اس طرح سے نوا لپٹے نے کپڑی جدا کی او د خوراک چکم د ضرورت مطابق سے زنو اگے دی اوخ پورے جوړندون لپٹے کټ کړه او اگے نے پړی جوړ کاغه وته تړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سر روان شو د شپې وزي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمایي چې راش په خپل کټ مبارک کې غسم دو وته ټول امانتونو سپارل. ګوره د جهان لوی کافران د امام الانبیاء دشمنان لیکن هغه ټول امانتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خو دي سره د دې چې د قتل منسوبي روان دي لیکن د دې باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاغي صادق او امین وای. ګوره کافران څومره دشمنان امانتونه تر دغه دم نبی علیہ السلام سره پاتو د امانتدار دي امانت کی خیانت نه کوي رښتونه دي او د دې باوجود هم ظالمانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے ټول امانتون اوس پارل چې دا امانتون به دې خلکو تور کې او د کور نروزی کور کې یو چون خور را واغشتي کافرانو د شپې محاصره کړې د ټول غیر چاپیر د کور نه ولاړ دي او په گیټ کې ابو جهل لعین ولاړ دي او خنداګان او ډرامې کوي. وای ګورا محمد صلی الله علیه وسلم دی و چې زما چا اومن الجنت ته بزي او چې زما چا اومن جهنم ته بزي او باغې باندې خنداګان او ډرامې کول خپل بدمعشي کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه خور راغشتري باغې باندې سورہ یاسین ابتدائی آیاتونه اولستل. یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خورو باندې دم واچو نن چې مسلمانان دا دم کوي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم کړی دا دم کول ګوره شرک او کفر نه دی. دا باج خلک بتا ته وسوسه چې دم کفر دی او دم شرک دی ارسی شرک او کفر هم نه سکارونه سم خلک ته ځان درو. نبی علیہ السلام په دې خور باندې دم واچو دم شته کې نشته دا چې کوم خلک وایي چې نشته نو مال مکسر دم لراشي استاد چاته وایا ما او تعویذم را لو دم شته غلط دم غلط دی او ټیک دم ټیک نو صحیح دم شته چې د شریعت د اصول مطابق وي
تعویزم صحیح دی ساختم صحیح دی دمم ټیک دی خو چې د شریعت مطابق وي. نبی علیہ السلام په دې خوره باندې دم واچو داسې وشندلې ټول کافرانو په سرونو باندې پریوته د ابو جهل کافر په سر باندې خوره پریوته الله پاک د دې په سترګو پرده راوستل. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی د غار ثور په لار باندې روان شو. سحر شو کافران ګر چاپه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور نه ولاړ یو سړی په لار تیرې ست ولاړ دی وی دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه د قتل لپاره ظالمانو تاسو په سن خور پرتی هغه تاسو نه تللی دي چې وی قتل حضرت علی رضی الله عنه د کور نه وروت ګور په کور باندې اوړېدل نه اگر چې کافرانو خود بل د حیا به دومره خیال ساتو چې په بردي دیواله دروازه باغیم نه وړېدل سره د دومره کفر. نن سبا چې خلک غلا کی په پردي کور وړي دا د جاهلیت د زمانه د کافرانو هم بدتر دي. تاسو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه شو وای ما ته پته نشته چې چارته تللی امانتونه ټول حواله کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دي غار ثور په طرف باندې دي دلته کافرانو خپل منځ کې بیا مشوره وکړه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه پدې کې کم سړی چا قتل کو یا مونږ ته خبر راکو مونږ باغله سلو خان په انعام کې ورکو. امتحان دی د دین اسلام د پدې قربانو راغلي دي مونږ په پیدایشي مسلمانان دي علاوه د اسلام قدر مسلمان ته وی چې لګو پس تکلیف کولی تا ته هر شي په کور کې د مسلمانۍ ملاوي. سراقه بن مالک ډېر په تیز رفتار اوس با اس باندې روان شو چا وته وی چلته دا سمندر په غاړه باندې سکسان روان دی پاغه طرف را لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو بکر صدیق رضی الله عنه وی یرجدا کس ډېر په تیز روان دی خدا څخه چې من پس کسان رو رسیدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای لا تحزن ان الله معنا یریګه ما الله من سره دی نو چې الله در سره یره د چانک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چو قتل سراقه ابن مالک کافر د اس په دواړه پزمکه کې خخښ شو په پزمکه کې ژوندۍ اس په خخښ شو. سراقه ابن مالک زر پېښو چې دا خو میکار خراب وای زه پېښم چې تاسو هغه دواړه رښتونی خلک سم درته نه ویم وعده سره کوم قسم کوم خو صرف زما دا اس چې د ځمکې نه واپس راوځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته اجازت دعا وکړه اس په واپس د ځمکې نه راوتلی او واپس روان شو. کافرانو ته هغه تاسو نشي مونږ هغه تللی دي څوک چې راځي واپس کوم به کافران نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه واپس شو. اخر غار ثور ته رسیدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه مکرمه ناتلو ابو بکر صدیق سے یو غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ او یو زوی عبد الله ابن ابي بکر رضی اللہ عنہ دی بدروځ غړي سرولی او چې سه حالات به اولیدل کافرانو د شپې بیغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړل او ځان سره به د غړي چلو پیم راوړل په دې طریقې سره څو ورځې تیر شو. کافران پیښو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوت لدی اغیر بعد سو شو بغار کې سو شو مزید به ان شاء الله بیا وایو خودم رمن او تاسو په علم او په ذهن کې راغلا چې دا دین اسلام دا ډېر قربانو راغله د دې خپل دین قدر پکار دی. منګو تاسو نن چې د بت کې سوور خان چې دا څنګه عجیب خلکو بت په هغه سجده به کوله خندا راشي دا ګورده سوچ خبره خندا خبره نه دا مونږ چې نن بت ته سجده نه لګو دا د پیغمبر اسلام د خدمت برکت دی دا د صحابه برکت دی. ولې د کافرانو په دې سرونو کې دماغ نشته ولې دا کافرانو د دنیا د تعلیمونه نه کوي ولې دا کافرانو د خپل اسکل نه کوي هر څه کوي لیکن هغه بیا هم لګیا دي بت سجده لګي سره د دومره ارسو د دنیا ارش شتا صرف اسلام نشتا او دا اسلام دغه عظیم نعمت دی چې موږ دا تندې نن صرف الله ته لګو بل چاته نه لګو. دا د اسلام هغه برکت دی چې موږ نن پلار ته پلار وایو مور ته مور وایو بچو ته بچی وایو مشر ته مشر وایو دا برکت ور د اسلام دی. ولې د کافر په معاشره کې تاسو د دنیا د خلکو نه خبرېږئ نه سبا خرڅ په نیټ باندې ښکاري. کافرانو په ملک کې چې سړی بوډا شي هغې له سرکاري او ځای مقرر کړي هغه د بچو د ارسنه مکمل خالی شي
د مشران د پاره غي جدا ځای ساتلی باغې کې سرکار کسان نوکران کړي د دې بوډاګانو خدمت کوي بچي د هغې خدمت هم نه کوي او اسلام موږ او تا ته څه وایي چې د مور پلار د خدمت وکړه جنت درته میلاویږي دا برکت د اسلام دی خور سره مور سره نکاح نه کېږي د کافر په معاشره کې دا تمیز نشته چې چا سره بس طبیعت برابر شو لګیا وي دا برکت ور د اسلام دی د دې خپل دین قدر وکړو دین سره د کوم څیز تعلق دی د هغې قدر وکړو دین سره تعلق دین موږ ته څوک را رسوي د نبی علیه السلام صحابو را رسولې د صحابو مینه کول دا زموږ د ایمان حصه ده چې یو سړی مسلمان وي دی به د صحابو سره مینه ساتي او که مسلمان نه نو بس هغه باسه کوي بیا د صحابو شاګردان امامان دي چې یو سړی مسلمان وي د صحابو د شاګردان سره مینه ساتي او چې مینه نه ساتي نه پېښې چې په دعوه د مسلمانۍ کې دی دروغجن دي او چې یو سړی مسلمان وي اسلام چې څوک خوري علما دي طالبان دي تبلیغیان دي صوفیه کرام دي د دې سره مینه ساتي او چې یو سړی وي زه مسلمان یم او د علماء سره بغض ساتي طالبان نیک وخت مجاهدین وخت نی تبلیغیان بدی شي نو پیښه چې دا سړی صرف د خلی وینا کوي په زړه کې اسلام نشته توبه دی وباسي ځکه دا اسلام دی اسلام نور څه شي قرآن اسلام دی تا عالم بیانی طالب بیانی مجاهد بیانی تبلیغی بیانی نو دی اسلام دی نو د اسلام قدر بکی د دین د هر شعبې قدر کول دا د مسلمانې علامه ده د دین مختلف شعبې هر شعبې به قدر کې خدمت پاره یو چې کې هر شعبه کې چې خدمت کې خو قدر به د ټولو کې مینه به د دین د هر شعبې سره ساتي او چې دین د تسوي تباغه پزله مانی صرف په خلینا ګوره دا دین نبی رسول الله مونږ تر رسول کړه قیامت پر به مونږ نه تپوس ګوره کوي دا د الله کتاب او د پیغمبر اسلام د حدیث او دین د دې د تپوس را روان مونږ بل ته جواب کو کنه بکو نو کم از کم د دې باره کې الله رب العالمین ته توبه وباس د دین سره په خپل ځل کې مینه پیدا کو د علماء سره د نیکانو خلقو قدر احترام کو او د دې سره بغض او حسد کې نه نزان ساتو الله پاک دې او تاسو ته په دې خپل دین استقامت نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله پاک زموږ د خپل دین سره مینه پیدا کړي د علماء سره د طلباء سره تبلیغي ملګرو سره د مجاهدینو سره د نیکانو خلقو سره الله زموږ مینه پیدا کړي الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د دین د پاره ډېر قربانې تکالیف تیر کړي صحابه کرامو تیر کړي دي الله پاک موږ په زړونو کې د دین قدر پیدا کړي الله پاک موږ زندگی په خپل دین برابر کړي په آخرت کې موږ په خپل دین باندې پاسه د هر منافق او د هر شیطان د شرم او ساتي څومره بیماران شفای کامل ورکړي په تمام دنیا کې څومره مسلمانان وفات شي د ټولو بخنو کې څومره مسلمانان مسافري الله پاک د ټولو خوشاله نصیب کړي زموږ د دې ملګرو په زړونو کې څومره جایز مرادونه د خپل قزانون الله پاک پوره کړي الله پاک موږ ټول ترجمه د مانځ توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین